السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسرعلي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الکتریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرالي او هرکالي وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به مونږ د بیټرۍ ریپیرینګ باره کې انفورمیشن شیر کوو چې آیا دا ریپیر کیږي او که نه، او که ریپیر کیږي نو په څه طریقه باندې ریپیر کیږي. نو راځئ چې وګورو. دا مونږ سره جاپاني بیټرۍ ده او دا دې وخت کې کار نه کوي. نو اوس د دې د ریپیر کېدو کوشش کوو. نو د ټول نه مخکې خو به مونږ د دې سیل چیک کوو چې په سیل کې کرنټ شته دی او که نه. دا مونږ په میټر باندې وګورو. نو د ماینس سایډ دی، د پلس سایډ دی. دا په ډي سی دا سولټ باندې ولګو. دا بالکل کار نه کوي، مطلب د دې خو سیل هم خراب دی. او د دې سیل نه علاوه هم دا بیټرۍ په چارجر باندې بلیږي. نو اوس یې ګورو چې آیا صرف د سیل وجه ده او که نه بیټرۍ کې نور هم څه فرق شته دی. نو دا موږ سره یو چارجر دی، 5 وولټ نه 12 وولټ پورې وباسي. او په دې باندې اوس ګورو چې آیا دا بیټرۍ ټیک ده او که نه نور فرق هم پکې شته دی. نو دا اوس موږ سوچ ورکو. دا اودي لایټ دی. نو دا چې کله په دې کې موږ دغه ولګو، نو دې لایټ سور کو، مطلب بیټرۍ چارجنګ اخلي او بیټرۍ بیا هم نه بلیږي، مطلب بیټرۍ کې نور فرق هم شته دی. نو اوس په دا موږ کولاو کو چې یاره دې کې څه فرق دی. دا اوس موږ کولاو کړه. دلته نه هم ګورو، دلته خو ټیک ده. اوس دننه پکې ګورو چې یاره څه مسله ده پکې. نو دا به ترېنه لرې کړو خو په احتیاط باندې. او اوس په دا نو د دې د لایټو ټانکه ختلې ده. نو دا د دې د پلس ټانکه ختلې ده. نو اول دا ورولو، د هغې نه بعد بیا چک کوو چې یاره نور څه مسله پکې شته دی او که نه. نو ډېر په احتیاط باندې به دا ټانکه ولګوو، ځکه چې ځای ورته ډېر زیات کم دی. نو ټانکه مونږ ولګوله. نو اوس یې ګورو چې آیا دا کار کوي او که نه کوي. نو دا تاسو وګورئ چې زمونږ بیټرۍ اوس ټیک ده، کار کوي. نو اوس به مونږ دې فټینګ وکړو. دا به ښه په طریقه باندې ولګوو. دا به خو په کلاره باندې ولګو. دا موږ ولګوله. اوس به دا په دې باندې کې فټ کړو. اوس به پرې دا باډي ولګو. سیل به ورله په دې باندې موږ اوس کوشش وکړو چې
دا 12 وولټ چارجر دی 3 امپیر دی پلس په دا پلس سره ولګو ماینس په دا ماینس سره ولګو لږ ساعت په دې ته مونږ صبر وکړو د بار ویډیو د بندولو صرف دغه یو وجه وي زمونږ په چینل کې چې زما دوکان د لارې په غاړه دی نو په دې وجه باندې د ګاډو شور پکې راځي نو زما کوشش دا وي چې کله ګاډي راشي نو زه ویډیو بنده کړم د هغې د وجې نه پکې هم کټینګ راځي او دویمه دا خبره ده چې زه د شپې ویډیوز کوم د هغې هم دغه وجه چې شور مور پکې رانشي زموږ خپل دغه کوشش وي ما سیل چارج کوم ما تاسو سره پکې څه خبرې اترې وکړو نو اوس یې ګورو چې یاره چارج شو او که نه نو سیل یې فلحال ګزاره حال شو هغه شان کار به نه کوي خو نه تر ډېر حده پورې به کار کوي دا تاسو وګورئ بټري ولګېده مطلب سیل یې کار کوي بټن نه هم کار کوي اوس یې چک کوو چارج هم اخلي دا تاسو وګورئ دا به اوس مونږ چارج ته کیدو نو انشاءالله چې د دې سیلو به ډک شي نو امید کوو چې تاسو به د جاپاني بټرۍ د ریپیرنګ باره کې زده کړي ویډیو هم خوښه شوي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته د دې نه فایده ورسي زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي د الله په امان